بعضې خلک ښکار کوي ښکارو نو کوم ښکار اوسی ده کمتره ده بله مرغۍ ده یا بل ځناور دی حلال نو دی چې غشي لینده راواخلي او دی کله دا غشي پرېږدي نو دی بسم الله الله اکبر ووایي او دغه اوسی ولګېدله خو دی چې څو دی اوسی له رسېدو نو دا اوسی مړه وه خو ده دلته کې بسم الله الله اکبر د تیر د پرېښودو په وخت کې ویلي دي د تیر د پرېښودو د غشي د پرېښودو په وخت کې بسم الله الله اکبر ووایي نو اوسی ولګېده نو چې دی ورته څو رسېدو نو هغه اوسی مړه وه نو دا اوسی حلاله ده البته د ټوپکو د چریز وغیره کو په دې سره چې مرغۍ وویشتله او دی ورته څو رسېدو مړه وه نو دا مرغۍ بیا مرداره ده دغه رنګ چې په چریز سره اوسی وویشتله او دی ورته څو رسېدو هغه مړه وه نو دا مرداره ده کو ده په چریز سره کمتره وویشتله یا اوسی وویشتله هغه زخمي شوله او دی ورته ورسېدو هغې کې لږ لږ ساه و ده پې چاړه راښکلله حلاله کړه بیا خو حلاله ده خو که د ده د رسېدو نه وړاندې هغه مړه شوې وه نو بیا دغه حلاله نه ده ځکه فقها وایي چې دې کې شرط دا دی چې دا په تیره سیز سره ولي لومبی شرط دا دی چې بسم الله الله اکبر د الله نوم به پیل تیر پرېښودو په وخت کې یا د ډس کولو په وخت کې او دویم دا چې په تیره سیز سره دا ښکار ته زخمي کې په تیره سیز سره زخمي کې ټوله څو ورځې هغه مړ شوي وي نو لومبی شرط ولا دا چې نوم پې د الله واخلي دویم شرط ولا دا چې په تیره سیز سره نو چاره خو تیره نه وي اگر چې بعضې فقها وایي چې د پینډزي په ګولۍ سره یا د کلاشنکوف مشین په ګولۍ سره په دې سره تا ښکار وکړو نو دا جایز دی ځکه چې د دې دا ګولۍ تیري د دې دا ګولۍ دا تیري نو په تیره سیز سره چې یو سیز ولګي او تا به بسم الله الله اکبر ووایي نو چې ته ورته څو رسېدی هغه مړو نو دا بیا هم حلال دی خو جمهور علما وایي چې دا بیا هم حلال نه دی ځکه دا د بارودو د تودوالي د وجې نه دا ښکار زخمي شوی دی د تیروالي د وجې نه دی زخمي شوی تیروالي د وجې نه خو بیا هم بعضې علما دا کول کوي چې دا د تیر په حکم کې دی دا کم تیره ګولۍ چې تیره چرې نه ګورې چرې د ټولو په نس په چرو باندې چې کوم مرغۍ ولګي دا مرداره ده البته دا ایرګن کې دوه قسمه چرې یو تیره چرې یو هغه دغه پلنه چرې نو که په دې پلنه چرې سره کمتره ولګېده دې وله څو رسېدو دا مړه وه نو دا حرامه ده دا د مردارې په حکم کې ده او که نه په هغه تیره چرې سره دا سر یې تیره کړي وله په هغې باندې مرغۍ ولګېده او دې وله شرط پکې دی چې ګورده بسم الله الله اکبر ویلي د به د الله نوم اغستی د ډس کولو په وخت باندې نو که د ایرګن په هغه تیرې چرې سره مرغۍ ولګېده دې به له څو رسېدو هغه مړه وه نو دا بیا حلاله ده خو که په هغه ډبله چرې سره ولګېده نو بیا د مردارې په حکم کې ده کو نوم یې به د الله اغستې کو پې نه اغستې خو ځکه دا په دې سیز سره زخمي شوه چې هغه تیره سیز نه نو یو سیز له تیروالي شرط دی او دویم دا چې بسم الله الله اکبر دی پیوي د الله نوم ورله شرط چې لومبی به د الله نوم والي او دویم دا چې په تیره سیز سره او په لینده سره دا خو بالکل حرامه ده په لینده سره چې کوم مرغۍ ولګي او دا ډزه مړه شي خو که د مرغۍ په لینده سره وویشتله او هغه زخمي وه او د الله لګه خو ټیک ته بیا هغه داسې ده لکه چې روغه ونیوله الله یې کړله خو که د مرغۍ وویشتله او دې ورته څو رسېدو هغه مړه وه نو دا بیا حرامه ده په لینده سره د دې خوراک ګورې جایز نه دی زمونږ اکثره خلک په دې کې مبتلا زمونږ کلي کې ښکاریان ډېر زیات دي ډېر زیات په چریز باندې ښکار وکړي لړ شي دا د ښکار مرغۍ ده دا حلاله ده دا بالکل دا د ټولو علماو په نیز باندې په دې کې د چا اختلاف نشته چریز په ښکار کې چې دا ولګېده دا د ډزه مړه شوه د حلاله نه کړله یا حلاله کړله خو د مرګ نه وروسته یې حلاله کړله نو دا د دې خوراک حرام دی دا داسې دی لکه سپی پیشو سړی خوري دا حرام دی د خوراک چریز باندې او په لینده باندې ځکه دا تیره سیز خو نه د چرې غونډې چرې په هغې باندې البته دا په کلاشنکوف باندې وویشته یا په ایرګن خو په ایرګن کې دلته عام طور زموږ خلک هغه پلنې چرې استعمالي دا پلنو چرو کې د چا اختلاف نشته په چې کوم مرغۍ ولګېده د ډزه مړه شوه دې ولې څو رسېدو هغه مړه وه دا مرداره ده ټولو علماو په نیز باندې البته اختلاف د کلاشنکوف په ګولۍ کې یا د پنډزي په ګولۍ کې چې هغه تیري نو په دې کې بیا اختلاف د جمهور وایي چې په دې تیره ګولۍ باندې مرغۍ ولګېده جمهور وایي دا بیا هم حرامه ده چې ډزه مړه شوه چې ډزه مړه شوه دې ورته څو رسېدو مړه وه نو جمهور وایي دا بیا هم حرامه ده ځکه چې دا د بارودو د زور د وجې د تودوالي د وجې دې زخم کړی دی د تیروالي د وجې نه دی کړی او بعضې علما وایي چې نه دا د تیر په حکم کې دی نو په هغې کې لا بیا څه نه څه اشکال پکې خبره پکې شته دی څه جواز پکې جوړېږي خو د لیندې او د چریز ټوپک د چرو په دې کې بالکل ګورې صورت د جواز نه جوړېږي دا ټولو علماو په نسبت باندې حرام دي